بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د قرآن کریم د فهم او د پوهې لپاره اصول او مبادی موږ مختصر بیان کړل. نن انشاءاللہ سورہ فاتحہ من شروع کوو. د سورہ فاتحه شروع کېدو نه مخکې د ټول قرآن کریم مختصر خلاصہ لنډه خلاصہ چا قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم چې کله قرآن شروع کوي نو لنډه خلاصه وایي. ټول قرآن کریم په اعتبار د فهم او پوهې سره څلور حصے دي. اول حصہ سورۃ الفاتحه نا تر سورۃ الانعام پورې ده. په دې کې مقصدی مسله دا ذکر کړي چې خالق لكل شيء هو الله، پیدا کون کے دہر یوشی یو اللہ دے. اول ایسا کے پینزو سورتون دی: فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ. دویمہ حصہ د سورۃ الانعام نا تر سورۃ الکهف پورې ده. په دې کې مقصدی مسله دا ذکر کړي چې مربی لكل شیء هو الله، یعنی تربیت کوونکې یا پالونکې د هر شی یو الله دی. پدې دویمه حصہ کې 12 سورتونه دي: انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، ہجر، نال، بنی اسرائیل. سورۃ الانعام نا بنی اسرائیل پورې. درېمه حصہ د سورۃ الکهف نا تر سورہ سبا پوری دا. په دې کې مقصدی مسله دا ذکر کړي چې مبارک فی کل شیء هو الله، یعنی خیر او برکت چونکه پار چیز کی یو الله دے. په دې درېم حصہ کې 14 سورتونه دي: سورہ کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، حج، مومنون، نور، فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، الف لام میم، سجدہ او احزاب. څلورمه حصہ د سورہ سبا نا تر اخره پورې ده. دې کې مقصدی مسئلے دو ذکر کئی. یو نفی د شفاعت قہری، یعنی اللہ نا سوک پر زور خلاصول نشی کولے. دنیا کے شفاعت اور سفارش دانشتا. شفاعت پر قیامت کی گی اور اول با جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول با شفاعت شروع کی.
نبی علیہ السلام فرمائی انا اول من یشفا. دویم مسئلہ اثبات د قیامت. یو نفی د شفاعت قهری چې الله نه سو پزور خلاصون نشي کوله، او دویم اثبات د قیامت. پدې کې یو اتیا سورتونه دي 81 د سورې سبانه تر اخره والناس پوری. ټول سورتونه د قران کریم یو سل سوار لستی. اول ایسا کی 15 سورتونه، دویم ایسا کی 12 سورتونه، دریم ایسا کی 14 سورتونه، څلورم ایسا کی یو اتیا 81 سورتونه. دا ټول یو سل سوار سورتونه دي. پدې کې وات یا سورتونه 87 مکی دي. مکی سورت هغه ته وایي چې مکه کې نازل شوی یا د هجرت نه مخکې نازل شوی. مدنی سورت هغه ته وایي چې مدینه کې نازل شوی یا هجرت نه وروسته نازل شوی. مونږه په اصول کې ویلیو چې د هر صورت نمخ کې پنځه خبرې پیژندل ضروری دي. فاتحه چون کې لومبه صورت ته د قرآن موجوده ترتیب کې نا پنځه خبرې دلته بیا دوباره کوم چې یاد تازه شي. هر صورت نمخ کې پنځه خبرې پیژندل دا ضروری دي. کله په صورت کې دا ټولي پنځه واره او کله پکې لګي وي. اول ربط د صورت مخ کې صورت سره انګلیش کې وته کنیکشن وایي چې د دې صورت د مخ کې سره کنیکشن سره ربط سره تړون سره. دویم داوا د صورت داوا یا مقصد د صورت. په یو صورت باندې ځان پوهولو لپاره هر طالب د قرآن ته داوا د صورت پیژندل دا ضروری دي. داوا متوي د صورت مقصد متوي نچوړ متوي او د صورت مغز متوي. درېمه خبره امتیازات د صورت. امتیازات تمیز وی جدائی تا انگلیش کی وتا ڈسٹنکشن وی یعنی جداوالے دا ہر صورت نہ مخ کے یو طالب دا قرآن تا امتیازات دا صورت دا پیجندل دا پکار دی چی یو صورت دا بلنا پکم و مسلو ممتاز دے جدا دے. خپل قرآن ته ګوریا خو دې فهمو کې لیکل نه کوي قرآن نستر کې مونږ ته. څلورم تقسیم د صورت. تقسیم د صورت دا صورت په څو حصو کې تقسیم دی. لکه سورې بقره 4 حصے ده، آل عمران 3 حصے ده، سورې نساء 3 حصے ده، او بیا په هر حصہ کې جدا جدا مسله وي. پنځمه خبره مشکلات د صورت. نو قرآن خو آسان کتاب دی. د سورې قمر کې 4 ځله الله وایي آیت 17 22 32 او 40 کې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. الله قرآن میں آسان کتاب پیدا کړی دی. نو مشکلات او بیا ولي وایي مشکلات مطلب د مشکلاتو نه دا دی کله کله یو مفسر یو مانو کی بل مفسر بل مانو کی. نو قائل محترم شیخ القرآن صاحب داغی دا جواب کئی چې اصل کې مفسر د هغه لفظ یو مصداق خي
لکه سورہ فاتحه کې د مغضوب علیهم نمراد یهود اخلی او د ظالمین نمراد نصارا اخلی مفسرین. نو دا د دې الفاظ معنی نه دي، دا اصل کې مفسر یو نوع یو قسم ذکر کوي چې مفسر تفسیر لیکلو په هغه کې د غضب اسباب په يهودو کې موجود دي، د زلالت اسباب په نصاراو کې موجود دي. نو مفسر دا يهود او نصارا داغي مصداق وګرځول. قران کریم د غضب او د زلالت اسباب ذکر کوي. اوس چې هغه اسباب پچا کې موجود وي هغه به موضوب علیهم او ضالین به وي. دا پنځه خبرې د هر صورت نه مخکې پیژندل ضروری دي. زموږ جماعت نوم دی جماعت اشاعت التوحید و سنت. اشاعت التوحید و سنت توحید اشاعت کول او دا نبی علیہ السلام د سنت و اشاعت کول. د توحید او د سنت اشاعت کول. نو اشاعت کول خورول توحید او سنت دا اعلی خوریږي چې کله سړی خپل پای پوي نو اعلی به خوري. نو پیزا په اسلام کې وېدا پنځپیریان نو پنځپیرو د کلی نوم دی. په ثوابای الله کې پنځپیر یو کله دی او یو چت غر دی پکې په غر باندې په خوا پنځه پیران کې نستل او پنځه پیران په خور د ازار خانه په مقبره کې التوس خستی. نو پنځ پیر داغی په نوم باندې دا مشهور شو. دا پنځه پیران باندې کې نستل په خوا به خلکو دا پنځم مذهب روخ کې پنځم مذهب نشته. جماعت اشاعت و توحید و سنت د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک باندې. اوس خلکو له پته ولګي چې پنځ پیر کله دی. اسلام کې پنځ بنا ده. پنځ بنا کلمه مون روزه حج او زکات. نو کدا پینځه منی نو بیا تم پنځ پیری چې پینځه خبره منی. ورځ کې منځونه پینځه دي، سحر ماسپخین مازیګر ماخام او ماسختن دام پینځه دي. او د جماعت اشاعت او توحید او سنت مشرانم پینځه دي. شیخ القرآن مولانا حسین علی رحمه الله، شیخ القرآن مولانا عبید الله سندی رحمه الله، شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله او شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمه الله او شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری دامت برکاتهم. دا پنځه مشرانی دي. د لاس ګوتیم پنځه دي، د خپو ګوتیم پنځه دي، پنځه. نو پنځ پیر چې دی دا د کلی نوم دی، دا مذهب نه دی، د کلی نوم دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک باندې. سورۃ الفاتحه د دې سورۃ ګڼ نمونه دي. د سورۃ الفاتحه ګڼ نمونه دي او ګڼ نمونه دلالت کوي په زیات فضیلت د دې سورۃ باندې. او د دې سورۃ فضیلت غورواله په احادیثو چې څومره ثابت نو دومره د بل سورۃ فضائل احادیثو کې نه دي راغلي. اول نوم فاتحة الكتاب. فاتحه ته ځکه وایي چې قران کریم په دې باندې کولاویږي، شروع کیږي. فتح یفتح
دویم سورۃ الصلاۃ. سورۃ الصلاۃ تو ذکر وئی دا سورۃ په مانځه کې لوستل کیږي. دریم سورۃ الحمد. سورۃ الحمد وذکر وئی چې د دې سورۃ اول کې د الله حمد او ثنا دي. سلورم اساس القرآن. اساس بنیاد ته وایي او دا صورت بنیاد دی د قران کریم. مطلب دا چې په دې صورت زیات کوشش وکړي شي نور قران کریم با اول آسان شي. ځکه دې صورت کې د عقیدی بنیادی مسائل دي. دیو جنا په دې صورت کې قائد محترم شیخ القرآن صاحب ایلو نے زیاد تفصیل کئی او مونږ هم په هغه طریقه باندې د تکرار په شکل لو نے تفصیل دی کیو کو چې عقیده تازه شي مضبوط شي. پنځم سورۃ الشافیہ. شافیہ ته ځکه وایي چې په دې صورت کې د ټولو روحاني او جسمانی بیمارو شفا ده. شپږم سورۃ الکافیہ. سورۃ الکافیہ او ذکر وایي چې کافی دې په مضامینو کې یا مطلب دا چې دا سورۃ ذکر د بنیادونو مضبوطولو لپاره کافی دی. چا چې د دې صورت په مطلب ځان نه وي پوه کړي داغه عقیده مضبوطه ني او اکثر په شرکیاتو کې بیا مبتلا وي. ځکه الله پاک فرمایي دیشم اشپاره سورہ ماعون کی فویل للمصلین. ہلاکت تے آمن گزار لرا الذین هم عن صلاتهم ساهون چې د مانزه د حقیقت نه خبره دي. وم نمو سورۃ الواقعہ. واقعہ بس کہ ان کے صورت مطلب دا چې چار دې صورت په مطلب ځان پوي کو نو توحید عقیده بس ځکه او د جهنم د اور نه وبشي. اتم سورۃ الرقیہ. رقیہ د دم صورت ته د حدیث د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ چا مار یا لړم چې چلو کافر هغه باندې دم چولیو. دا صورت فاتحه اور باندې لوستل او چوف کړو او الله ولا شفا ور کړو. سورۃ الرقیہ او ذکر وایي. نهم سورۃ الکنز. سورۃ الکنز او ذکر وایي چې دا صورت د علوم خزانه ده. لسم سورۃ التعلیم المسئلہ. سورۃ التعلیم المسئلہ دی صورت کې سوال کولو طریقہ ښيي چې الله نه سوال کې نو اول بد الله تعریف وکي بیا وته ځان جزو غني او بیا وته نه سوال وکي. د سوال کولو درې شرطونه دي. یو چې څنګه غواړي نو اول به داغه تعریف وکي او هغه به سره وګڼي. دویم ځان به ورته محتاج وګڼي او دریم بیا به نه وغواړي. لکه مثال یو سړی دی نو ستا پیسو له ضرورت دی تا هغه ته دعا سلام وکړي روغ جوړ تپوس یې وکړي
او بیا وته چې تاسو سره پیسې مشته ډېری او سخی سره زما سره ضرورت نشته نو چې نشته بیا څه غواړي نو اول مت داغه دروغ جو تپوسو کې بیا وته چې دغه څه لږ ضرورت مې ده ساجتونه مې دي کارونه مې دي بیا وته کې سورز لدی لګي دومره پیسې راکې نو په دې طریقه باندې چې بندن ته داسې غواړي په طریقه باندې چې الله نه سوال کې ناول بدا الله تعریف کې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا الله پنځه نمونه پنځه صفات دي الله رب رحمان رحیم مالک دا الله تعریف وو کې او بیا وتا ځان عجز غني ایاک نعبدو یا الله ستا عبادت کو ویا کنه سین او تا نه مدد غواړو بیا وته نه سوال کې اهدنا الصراط المستقیم دا سوال چل دغه طریقه صحیح یو لسم نم د فاتحه ام الكتاب ام الكتاب یا ام القرآن معنا راغونډون کې دی سورۃ ام الكتاب څه کوي چې د قران کریم ټول مضامین راغونډي یعنی دا سورۃ د ټول قران خلاصه ده دولسم سورۃ الوافیہ وافیہ پورا سورۃ یعنی منز کے با پورا ویل شي دې قائم مقام بل سورۃ نشي کېده زګه دې کې اصول مهمه دي اهم اصول دی پکې یا پورا دې په اعتبار د مضامینو دیارلسم سبع المثانی وآیاتونه دي بیا بیا بیانېږي خو زړه په باندې تنګيږي نه دا دیارلس نامې د دې صورت دي او ګڼ نمونه دلالت کوي په زیات فضیلت د دې صورت باندې تعوذ او تسمیہ اعوذ باللہ و بسم اللہ دا وینا قرآن نمخ کے دا سنت کی تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دا تعوذ ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ مانا کسی کی پناہ لینا اور اسے چمٹے رہنا چاہوانی پناہ غسل اور اغپور انختیدل سورۃ البقرہ کے آیت 67 کی ہوئی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین پناہ وانم پا اللہ سرا چیسم عزت ناپو ہونا سورۃ الفلق کے آخری لفظ سورتونو کې سورۃ الفلق کې قل اعوذ برب الفلق وایز پناه وام پرب د شلون کې سبا سورہ مریم کې اتلسم آیات کې وایي انی اعوذ بالرحمن ز پناه وام په مهربان بادشاہ آدم علیہ السلام نه راوخله تر قیامت پورې چې څومره اولاد د آدم علیہ السلام دی نو اول نمبر دشمن دا شیطان دی ځکه هغه د الله دربار کې قسم خوړلې دی چې زستا دین تبا تا بندګان نه پرېږدم سورہ حجر آیت 39 کې وایي ولا اغوینهم اجمعین خامخا گمراہ کوم بدای ټول سورۃ الاعراف کے 14 آیات کے اللہ فرمائی کہ شیطان وی لأقعدن لهم صراطک المستقیم خامخا کے نم بدای سستا پلا رنیغا کے
और बया सूरह आराफ के 18 आयत के वही 17 सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। यानी खामखा रतलव कोम दैता द मख की तरफ ना, द रुस्तु तरफ ना, द खी तरफ ना, द गस तरफ ना, और उबनुम में तो ज्याद दईना शुक्रगुजार न अल्लाह होते जल्द ना जमा बंदीगान तनश गुमराह कोले न शैतान दासी दुश्मन ने चिमुंगता पर नजर न राजी शैतान मुंगा वीनु ना तगा सूरह आराफ 20 आयत के अल्लाह वही इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। दा शैतान और दो तबर तासु विनी और तासु एनु विनी, तासु देविनी और तासु एनु विनी। द शैतान नजान बचकोले संग बबस केगी अल्लाह हुक्म ने चिकल तो कुरान तकेनी नतबा औज़ु बिल्लाह हुए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह नहल 16 पारा आयत 98 के अल्लाह फरमाई फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कल चे रादव के तदलुसल कुरान नु पना वाला पाला सर द शैतान रटली शिविना जाएंगे जी शैतान तो वसवसिया चाहिए पना वाला पाला सर लक सूरे हामीम सजदा के आयत नंबर 25-36 भाई के अल्लाह फरमाई व इम्मा यंज़अन्नका मिनश शैतानी व इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतानी नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह। कोरल जी की ता तो वसवसा शैतान ना पनाह वाला पाला सरा दांगी सूरह मोमिनून आयत 57 में की वही वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन। हुआ या ए पैगंबर इस्लाम पनाह वाला पता सरा ए रब द वसवसो द शैतान ना दिन दा साबित शुआ कि इंसान ख्वाह का पैगंबर भी और शैतानी वसवसो न निशी बच के दे ज़िक्र व ताला वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दा वेल मक्के द तिलावत न सुन्नत थी दारंगे बिस्मिल्लाहिर रहमान तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमान इमदाद सुन्नत थी शैतान दफशो औज़ु बिल्लाह दी हुई खोब्याम के अल्लाह इमदाद द सरनवी नखबल कार सर तनश रसूले ज़िक्र कुरान शुरू कोलो नमक के मुंह बिस्मिल्लाह वायु कि अल्लाह सा इमदाद रा सरवीन पर कुरान बा पोइशमा और अमल के बेरा वलम दारंगे बल को दुनिया का दिनों कतद अल्लाह इमदाद सरा आना शुरू के ना सर तनश रसूले अगर के ज़ाहिरी असबाब द सरवी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजह के खपल एजज अल्लाह ता अखकार कई नबी अलैहिस्सलाम फरमाई हर जरूरी का कि बिस्मिल्लाह ना शुरू निशी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उन्हें न पाए की बरकत नहीं हुई। और हदीस कुदसी दे कि अल्लाह पाक फरमाई कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन मां मुंस दा फातिहा दामा तकसीम करे दा नीमा द अहनाफो दलील जी बिस्मिल्लाह द फातिहे जुज न दे। हाँ यो दे के सूरह नमल के जुज दे देर समय सूरह नमल की 19 सिपारा के व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलता द सूरह जुज दे
باقی هر یو صورت نمخ کې کلمه لیکلی نو حدیث قدسی چې الله فرمایي قسمت الصلاة بیني و بین عبدي نصفین فاتحه ما تقسیم کړی ده زما ترمنځ نیمه ده یو طرف ته کله چې ته دا د احناف دلیل دی چې بسم الله د فاتحه جز نه دی ځکه چې بیا په فاتحه اته آیاتونه شي یو طرف ته سلونیم او بل طرف ته درینیم نو په دې وجه نسب بیان صحیح کیږي حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ جاء نبی علیہ السلام فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائی قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفین اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالی حمدنی عبدي اللہ فرمائی چې ما مونږ تقسیم کړي په خپل میانس کې او د بنده میانس کې نیمه کله چې بنده وي الحمدلله رب العالمین نو الله پاک فرمایي زما بنده زما صفات وکړو او کله چې بنده وي رب العالمین نو الله پاک فرمایي چې بنده زما ربوبیت بیان کو او کله چې وي الرحمن الرحیم نو الله پاک فرمایي چې زما بنده زما ثنا ویلا او کله چې بنده وي مالک یوم الدین نو الله پاک فرمایي چې زما بنده زما لوی شان بیان کو واذا قال العبد مالک یوم الدین قال الله تعالی مجدنی عبدی واذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين چې کله بنده وي اياك نعبد واياك نستعين قال الله تعالی هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل الله فرمایي چې دا زما بنده ته پمینس کې دی یعنی زمان بنده د پاره دی هغه چې دی غواړي او کله چې بنده وایي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اخره پر ان الله پاک فرمایي دا زما بنده دا زما د بنده د پاره دی او هغه چې دی غواړي امام قرطبی رحمه الله فرمایي زین دا معلومه شو چې صراط الذین انعمت علیهم دا جدا آیات ده دانګي حدیث د مسلم شریف کی راځي د انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده قال ان النبي صلی الله علیه وسلم وابا بکر رضی الله تعالی عنہ وعمر رضی الله تعالی عنہ كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد رب العالمین ظاهر ذریعہ دا معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په فاتحه نمک کې بسم الله نه ویلا حالانکه د ټولو ائمه په نسبت باندې فاتحه نمک کې بسم الله ویل شتا اگر که بعضی د فاتحه جز منی او بعضی نه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ او په زور بسم الله وایا احناف وی پرو باندې وایا دواړه د دې حدیث خپل تعویل کوي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي الحمدللہ نمران دلتا فاتحہ دا یعنی نبی علیہ السلام با شروع دا فاتحہ نکولا او احناف وی دیده کی مطلب دا نفع دا فاتحہ ندے بلکہ مطلب دا ہے کہ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی بسم اللہ پرو بانی ویلا اور الحمدللہ سربے شروع پزور کولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ او بسم اللہ دا مخ کے وینا تلاوت ندا سنت طریقہ دا خلاصہ دا سورۃ الفاتحہ سورۃ الفاتحہ پر نزول کے دا 5 نمبر سورت تے دن مخ کے سلور سورتنا نازل شوی دی اول سورت پر نزول کے سورۃ العلق تے او بیا دویم سورتو و نزول کے سورۃ القلم دے اول سورہ
सूरतुल अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कुल अल्लाह किताब। न अवल सूरतुल अलक, द्वेम सूरतुल कलम, द्रेम सूरतुल मुज़म्मिल और सलोरम सूरह मुदस्सिर और पिंजम दा सूरह फातिहा। दा पिंजम नंबर दे पर नुज़ूल के और तरतीब द सूरतुन की अवल दे नु पकार हो अवल सूरतुल अलक हो चाहे मक्के रोड़े हुए और यदि सूरत बिया पिंजम नंबर वे पिंजम नंबर के रोड़े हुए नु आगा सौ वजदा सीधा सूरत मक्के रोड़ो कायद मोहतरम शेखुल कुरान बल हदीस हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी दामत बरकातुहुम फरमाई कि उलमाए किराम द सूरह फातिहा द उड़ान वाली द तक़दीम गण वजूहात जिक्र कई सीधा सूरत द वल मक्के रोड़ो 10 वजूहाती कम वजूहाती सीधा सूरत मक्के रोड़ो नु आगा गण वजूहाती तकरीबन 11 वजह जिक्र कई द तक़दीम द उड़ान वाली द सूरह फातिहा दा 12 वजह जिक्र कई। अवल वजह द तक़दीम द सूरह फातिहा कुरान करीम की सलोर किस्म उलूम जिक्र कई चिपागे बानी पखवानी दीनुना कायमू और आगा टोल पर सूरह फातिहा की जिक्र दी ज़िक्र है मुक़द्दम रोड़ दा सूरत यो इल्मुल उसूल दे दार मदार पर सलूर सिजुन बांधो द इल्मुल उसूल मारिफत द ज़ात द अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सरा इशारा देता देम मारिफत द सिफात द अल्लाह और देते इशारा रब्बिल आलमीन सरा द्रेम मारिफत द नबुवात हो और देते इशारा अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम सरा सलोरम मारिफतुल मआद यानी द क़यामत पे जंदल मालिक यौमिद्दीन के देते इशारा दा द्वेम इल्मुल इबादात और देते इशारा इय्याका नअबुदु सरदा द्रेम इल्मुल सुलूक यानी खपल नफ्स शरीयत पर आदाब बांधे राड़ोल और खपल रब ताबेदारी कोल वइय्याका नस्ताईन और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सरा इशारा देता। सलोन इल्मुल क़सस यानी द पखवानु मतुन द हालात इतला और खबरदारे वरकोल चाचे द अल्लाह ताला ताबेदारी करी हुई नु आगा नेक बख्शो आगा खलासी उमूमी और चाचे नाफरमानियों का नु आगा बदबख्शो ले देता इशारा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन सरा। द्वेम वजह द तक़दीम द सूरह फातिहा जिक्र कई सूरह फातिहा वाले अवल लौड़ा इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी अक़बल तफसीर जवाहिरुल कुरान के जिक्र कई कि कुरान करीम के 10 किस्म उलूम जिक्र दी यो मारिफत द ज़ात द अल्लाह द्वेम मारिफत द सिफात द अल्लाह द्रेम मारिफत द कारून द अल्लाह सलोरम जिक्र द मआद यानी क़यामत हो और पिंजम तज़किया नाकार खुयन नजान पाकोल और शपगम तहलिया खो सिफतुन बा निजान मुज़य्यन कोल खैस्ता कोल अवम जिक्र द नेमत व दोस्तान द अल्लाह और तुम जिक्र द गज़ब व दुश्मनान द अल्लाह नम मुहाजतुल कुफ़ार यानी झगड़ा काफिरान सरा और लसम अहकाम द फुक़हा न इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह फरमाई कि दारुम्बी अतो उलूम चीज़ दा फातिहा की जिक्र दी और दारुसनी दुआ दा बकिनिश्ता मुहाजतुल कुफ़ार और अहकाम द फुक़हा दा बकिनिश्ता
شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ سمت الدرر جو قرآن خلاصہ دا آغاز صفحہ 4 اور 5 کی لکھی امام غزالی رحمہ اللہ آو انہ دے پوئی شوے دا پا کیومشتا دا دعا محاجت الکفار او احکام دا فقہ دا پا کشتا اصل کے شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمائی کہ اصل کے محاجت الکفار او احکام دا فقہاو دین علم الکلام او علم الفقہ روزی او دا دوار ایاک نعبد و ایاک نستعین پدی کی ذکر دی بیا حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمائی کہ بندنا غلطی رات لے شی فسبحان الذی لا ینسا اللہ اغنا ایر نرازی اللہ ذات تے اغنا ایر نرازی فسبحان الذی لا ینسا امام غزالی رحمہ اللہ پخپل وی اقرار کرے دے کہ ما خپل عمر دا قرآن کریم دا تفسیر نا بغیر قرآن کریم دل میں وقت نو ور کرے اور پا منطق اور فلسفہ کی میں طول عمر ضائع کرے دے اور شیخ القرآن رحمہ اللہ عبارت ذکر کئی وقد ضيعنا شطرا صالحا من العمر في تصنيف الخلاف منه وصرفنا قدرا صالحا منه الى تصانيف المذهب وترتيبه الى بسيط ووجيز ووسيط دا بسيط وجيز ووسيط دا رسالی دی دا امام غزالی رحمہ اللہ امام غزالی رحمہ اللہ شاگرد دے قاضی ابن العربی المتوفى 543 ہجری فرمائی شیخنا ابو حامد دخل فی بطن الفلاسفة ثم اراد ان یخرج منهم فما قدرا بیزمون استاد ابو حامد امام غزالی رحمہ اللہ د فلاسفو مینس کې د نشو بیا ارادو کې چې داغین روزم خو طاقت یې نه لرلو دارنګ امام غزالی رحمہ اللہ او فرمایل انا مجی بذات فی الحدیث چې په حدیثو کې زما پنګه کوټه دا یعنی زما ډیر مهارت نشتا دارنګ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا کتاب دے الرد علی المنطقیین 510 کی ذکر کئی امرض الشفاء یعنی امام غزالی رحمہ اللہ تا دا مرض دا منطق او فلسفینا دا خپل استاد بولی سینہ دا کتاب الشفاء نہ لگے دلے ہو درم وجہ دا تقدیم دا سورہ فاتحہ ذکر کئی کہ دا صورت پا حمد و ثنا دا اللہ تعالی او دا بندہ پا استعانت استعاذہ و دعا بانے مشتمل دے بلدا صورت دا سی دا دین علاو بل صورت دا سی نشتا او دا مطلب دا آغا حدیث قدسی دے کہ اللہ فرمائی وسمت صلاة بینی و بین عبدی صلاة نمراد فاتحہ دا یعنی فاتحہ زما دا بندہ مینس کی تقسیم شوی دا سلورم وجہ دا تقریم دا سورہ فاتحہ قرآن کریم کے درے قسمہ مضامین ذکر کئی اسماء صفات وعد او وعید احکام دا ټول فاتحہ کی ذکر دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دیکھیں اسماء صفات دا اللہ رب رحمان رحیم مالک مالک یوم الدین کی وعد او وعید تے اشارہ دا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی احکام تے اشارہ دا پنځم وجہ دا قرآن کریم آیاتونه دا دو قسم دی یو علمی او دویم عملی علمی آیاتونه دی پاگے باندې علم راوستل پکار دی لکه دا مخ کې الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا دا اللہ توحید دے کے بیان شوی دے دا اللہ صفات بیان شوی دی دا با عقیدہ کی راولی یہ تا عملی ہوئی عمل کی راوستل پکار دی اور دویم آیاتونا دا علمی دا دویم عملی دی عملی آغا آیاتونا چی آغا پا عمل کی راوستل پکار دی
لکه سورہ فاتحه کې دا دواړه قسم آیاتونه ذکر کړي، الحمدللہ رب العالمین نا مالک یوم الدین پورې. دا علمی آیاتونه دي، دا په علم کې راولي. او ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، دا عملی آیاتونه دي، دا په عمل کې راولي. شپږم وجه د تقدیم د وړاندېوالي د سورې فاتحه امام ابو عبدالله المازری رحمه الله ذکر کوي چې قران کریم کې درې قسمه علوم دي: قصص، احکام او اوصاف د الله تعالی. فاتحه کې دا درې واړه ذکر دي: الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اوصاف او صفات د الله تعالی. او ایاک نعبد و ایاک نستعین دي کې احکام، او الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دي کې قصص. وما وجه د تقدیم د وړاندېوالي د سورې فاتحه قران کریم کې درې اقسام قران کریم درې اقسام باندې مشتمل دی: یو الہیات، دویم نبوات، او دریم اوامر او نواهی. او دا سورہ بقرہ کی بیا آیت بحاسا کی، او سورہ ہود دویم آیات کی دریم کی ری تفصیل دے. فاتحہ کی دا درے والا ذکر دی: الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. دی سرا دی کی الہیات تھی، اور د نبوات لپاره لس نقطے ذکر کئی. لس نقطے دا نبوات ذکر کئی کہ اس بات رسالت کئی، نپاہی بانے لس نقطے ذکر کئی. رست داغی بیا نشاندہی کوم انشاءاللہ. لس نقطے پا اس بات رسالت ہو. دارنگی اتم وجہ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ رٹول قرآن کریم مقصود بیان دا سلور امور دے: یو الہیات، دویم معاد، دریم نبوات، سلورم اثبات دا قضا او دا قدر. دا ټول فاتحہ کی ذکر دی. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم الہیات باندې دلالت کئی، مالک یوم الدین په معاد باندې دلالت کئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین دا په معاد باندې دلالت کئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین په نفی دا جبر باندې دلالت کئی. اهدنا الصراط المستقیم په قضا او قدر د الله تعالی په نبوات باندې دلالت کوي. نهم وجه د تقدیم د سورې فاتحه صاحب د کشاف محمود ابن عمر محمد ابن احمد زمخشری المتوفا 538 ہجری فرمائی کہ قرآن کریم کی ثنا و صفت دا اللہ تعالی اوامر، نواہی، وعد او وعید دا ذکر دی. دا ټول سورہ فاتحہ کی موجود دی. لسم وجہ د تقدیم د وړاندېوالي د فاتحه قاضی بیضاوی رحمه الله فرمائی کہ قرآن کریم په دې کې دوه قسمه احکام ذکر کړي: یو حکم نظریہ او دویم حکم عملیہ، یعنی احکام نظریہ او احکام عملیہ. د لومبي قسم تعلق عقیدې سره دی او د دویم قسم تعلق عمل سره. دا دواړه فاتحه کې ذکر دي. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین دا احکام نظریہ دی، او ایاک نعبد و ایاک نستعین احکام عملیہ. یو لسم وجہ د تقدیم د وړاندېوالي د سورې فاتحه علامہ طیبی رحمہ اللہ ذکر کئی کہ قرآن کریم سلور قسم علوم باندې مشتمل دے. یو علم الاصول، دې دارومدار په معرفت د الله او په صفات د الله دی، په معرفت د نبوات او په معرفت د معاد دی. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم کی اشارہ د معرفت د الله تا او صفات د الله. انم تعلیم کی اشارہ د معرفت د نبوات او مالک یوم الدین کی اشارہ د معرفت د معاد او قیامت تا. دویم علم الفروع، د دې اصل عبادات تی ایاک نعبد کی دیتا اشارہ دا. دریم علم الاخلاق دیتا ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم کی اشارہ دا. سلورم علم القصص دیتا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی اشارہ دا.
دولسم وجہ شیخ المشائخ شیخ القرآن حضرت مولانا حسینی رحمہ اللہ فرمائی کہ قرآن کریم په اعتبار د فهم سره څلور حصے دي لکه څنګه چې ابتدا کې هغه څلور حصے موږ بیان کړي چې اوله حصہ د فاتحه نه سورہ انعام پورې ده په دې کې مقصدی مسله دا ذکر کړي خالق لكل شيء هو الله او دویمه حصہ د سورۃ الانعام نه کہم پورې ده په دې کې مقصدی مسله دا ذکر کړي چې مربی لكل شيء هو الله درېمه حصہ د کهف نه سبا پورې په دې کې مقصدی مسله دا ذکر کړي چې مبارک فی کل شیء هو الله او څلورمه حصہ سبا نه اخره پورې پای کې دوه مسلې ذکر کړي نفی د صفات قهری او احوال د قیامت دا څلور حصے انو دویمه داور سورۃ د سورې فاتحه اثبات د توحید یا کنابود و یا کنستعین دا داور سورې فاتحه دا خلاصہ د سورۃ دی صورت کے مقاصد اربع عالیہ بیانی اثبات د توحید اثبات د رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت اول اثبات د توحید دا اللہ پنځونم اللہ رب رحمان رحیم مالک یہ کہ توحید ثابت ہے دویم اثبات د رسالت او د رسالت دپاره لس نکتے ذکر کئی الحمدللہ منتدى اللہ تعالی حمدنا دا طریقہ نو معلومہ نو اللہ پیغمبر رو لے گلو منتدى دا اللہ دا حمد طریقے خولے دویمہ نکتہ رب العالمین دا اللہ پاک دا انسانانو تربیت کئی تربیت با دو قسم لے یو تربیت دا بدن یو دا روح دا بدنی تربیت تا پارا دزمکی نے غنم جوار میوجات پیدا کر اور دا روحانی تربیت تا پارا انبیاء علیہ السلام را لگل او آخر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لگلو آوات قرآن ورکو لگا سورہ شورا پینشتم شپارہ کے آیت نمبر 52 گو رئی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ څنګه چې پخوانو پیغمبران ته وحی کولا نوم دارنګ وحی کوم تا ته روح من امرنا قرآن په حکم زمګو دا روحانی غذا او قرآن روح وته زکوي سورہ بنی اسرائیل کی 15 سپارہ کے 8:85 کے اللہ وی ویسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی تا تپوس کئی دا روح بارکے وتوے قل الروح من امر ربی روح دا اللہ حکم دے اور سورہ شورا کی وی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ام دارنگی وی کم تاتاو دا قرآن پوکم زمگو اللہ قرآن دو لگو دا تربیت دا روح دا پارا دویم نکتہ الرحمن الرحیم دا اللہ دا رحمتونو نیو رحمتو آدارے چمکتے پیغمبر رو لگو لگو سورة الانبیاء کی یو سلوم آیات کی وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین او نیرہ لگلنگا تعالی مگر رحمت دا پارا دا مخلوقاتو رحمت ټول مخلوقات در پاره کسو کی منیو کنه منی اگر دی امت تا اللہ محلت ور کرے دے کہ کافر دے مشرک تے واللہ تباہ کئینا دی امت تے محلت ور کرے دے ای دے پارم رحمت تے جو دنیا کی بھی عمومی عذاب نرازی سالورم انوک مالک یوم الدین قیامت دورت دا جزا او دا سزا اللہ پیغمبر لکم تداغی بیانو کو سورہ بنی اسرائیل کی پہلا سمیات کے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اور نیم عذاب ورکن کے پا دنیا کے تدے پوری چلو لگم گا پیغمبرو دارنگی پینزم نکتا ایاک نعبد و ایاک نستعین مونگتا دا پتہ نو دا عبادت ہو عبادت پسنگا کی نو اللہ پیغمبرو لگم انتے دا عبادت طریقے ہو کھولے احکام الہیہ دا عقل سلیم برابر دی پدے باندے علماء کرامو کتابوں نے لکلی دی شیخ القرآن رحمہ اللہ
आप फरमाई कायद मोहतरम शेखुल कुरान से शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हुज्जतुल्लाह अल बालिगा और अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह दर तारुज़ अल अक्ल व नक़ल दाली के लिए अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह दाखिल उस्ताद किताब दागे बारह के वही फ़क़रा किताब अल नक़ल व नक़ल अल्लज़ी मा फ़िल वजूद लहु नज़ीरुन सानी अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ज़मा द उस्ताद किताब अल अक्ल व नक़ल दाओ गोरा हज़री मिसाल बल निश्तरे कायद मोहतरम शेखुल कुरान से फरमाई इमाम चिदा अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह किताबुना कतलो दाचे ज़गूरन पाए के ढेर असर दे विमा सोच को लुचिदा सो वजदा निज़ बदे नतीजो रसीदम चियाग बद उस्ताद खबर ल तायद कतो इंतहाई मुअद्दबो द उस्ताद खबर ल बे तायद कतो दा किताबुन की वजह के असर दे नो अकल जमा उस्ताद वही किताबुल अकल व नकल दागा उगोरा मिसाल दागे पर दुनिया की निश्ता बाकी कियास द आइमा मुज्तहिदीनो दाख कारकून के द हुक्म शरई दे शेखुल कुरान ने मौला सिमतुज़र की लिखी दुरसम सफ़ा के वक़ियासुल अइम्मत मुज़हिरुल लिल हुक्म शरई लैसा बिमुख्तरिन लिल बिदई कमा यज़ुन्नु कियास द आइमो द हुक्म शरई मुज़हिर दे कारकून के दे दा जान जोड़न के दे कि आइमजान ना जोड़ोल कई ना हुक्म शरई द तहकार कई शपगम इया कनस्ताइन मुंतदा इस्तिआनत पतन व तरीके न रात अल्लाह पैगंबर रोले गो और तरीके ना लो खुल आतम एहदिना सिरातल मुस्तकीम मुंगा सिरातल मुस्तकीम न पेजन दो न अल्लाह पैगंबर रोले गलो और ने गला रातो खुला आतम नुक्ता सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम मुनअमन अलैहिम क्या बने चिदा अल्लाह एहसानात सीधी अगर सूरह निसा की आयत 69 की वही मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन मुंतदा पतन हुआ अल्लाह पैगंबरों ले गलो इनके तरीके खोले गैर मौजूब अलैहिम वला मौजूब अलैहिम न पेजन अल्लाह पैगंबर रोले जालिन मुंग न पेजन दो न अल्लाह पैगंबर रोले उनके आयु खोल नदा द इस्बात द नबुवत द्रे मकसद द मकासद और वन सदाकतुल किताब अल्लाह कुरान रोले गलो पर कुरान के सदाकत द कुरान बयान को सदाकत की और सलोर मकसद मकासद अरबाओ मकासद अरबाओ आलियोना इस्बात ईमान बिल आखिरत इस्बात द क़यामत मालिक यौमिद्दीन के इस्बात द क़यामत को अल्लाह पैगंबरों ने उनके बयान द क़यामत को मुंस को ब्याह सबक अजान कही